غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة. دا يهود متعلق دا خبره ده. الله تبارک وتعالى په دې باندې د قسمه نعمتونو سره دل مال او دولت هم ډیر خور کړو زیات ور کړو لیکن کله چې د الله تبارک وتعالى نافرمانی شروع کړي او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار وکړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکذیب وکړو نو الله تبارک وتعالى په دې باندې هغه قاتسالیان راوسته او تنګي په راوسته. د دې په جواب کې د يهوديانو سوې هغه مقوله شنیعه د يهود الله تبارک وتعالى په دې آیات کې ذکر کړي چې وقالت اليهود يهوديان وايي يد الله مغلوله چې د الله تبارک وتعالى لاسونه چې دي دا بند کړی شوي دي. جواب فرمای الله پاک یعنی د دې چې کله وکتل چې په دې باندې د اسمان دروازې بند شوې قاتسالیان پې راغلې نو د دې نسبت الله تبارک وتعالى ته وکړو چې الله تبارک وتعالى لاسونه چې دي نو دا بند کړی شوي دي. الله فرمای غلت ایدیهم بند کړی شوي خو د دې لاسونه دي ولعنوا بما قالوا په دې لعنت کړی شوی دی په وجه د دې ګستاخۍ او د دې خبرو بل یداه مبسوطتان بلکې د الله تبارک وتعالى لاسونه کولاو دي ينفق کیف یشاء الله تبارک وتعالى خرج کوي څه چې وغواړي وليزيدن كثيرا منهم او خامخا په دې کې ډېر خلک سیوا کوي سیوا کوي دای فاعل له ما انزل الیک من ربک هغه څه چې تا ته نازل دي ستا د رب د طرفه پس سکی سیوا کوي طغیان په سرکشي و کفر او په کفر کې والقینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القیامه امونږه اچولې د دې په مابین کې دشمنی او بغض تر قیامت پورې کلما اوقدوا نارا للحرب کله چې هم دی بلې ور د جنگ د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف اطفأها الله تبارک وتعالى غمړ کوي ويسعون في الارض فسادا او دی پس مکه کې سکی فساد کوي والله لا يحب المفسدين الله تبارک وتعالى فساد کوونکی نه خوښوي. دلته کې یو مسله مونږ دا ویلو چې د يهودو مقوله شنیعه ذکر ده چې هغه دا ویلو ید الله مغلوله د الله لاس بندي لاس بند او لاس کولاو دا عموما استعمالیږي محاورتن خلک وایي د پلان کې لاس بندي بند مطلب سي کنجوسي او پلان کې لاسونه سری کولاو دي او یا دواړه لاس کولاو دي دا مقوله د سره پاره د جود او د سخا لپاره نو یو خو دغه يهود دغه مقوله شنیعه ذکر ده چې د قاتسالی په وخت کې دی دا ګستاخی وکړه چې دی وی الله تبارک وتعالى لاسونه بندي
د هغې په جواب کې الله فرمایي بل یداه مبسوطتان، الله تبارک وتعالی لاسونه کولاو دي. یعنی الله تبارک وتعالی مونږ ویلو مو چې په دې رکوع مبارکه کې د الله تبارک وتعالی د جود او د سخا سره ذکر دی، بلکې غایت السخا د الله تبارک وتعالی ده. نو دلته کې فرمایل شو یداه مبسوطتان، د الله دواړه لاسونه کولاو دي. ينفق کیف یشاء، الله تبارک وتعالی خرج کوي څنګه چې وغواړي، په الله باندې څه اعتراض نشته. چاله څنګه ورکوي د الله تبارک وتعالی په ذمه کرم باندې چې څنګه هم خرج کوي. بل خبره دا ده چې ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. قرآن عظیم فرقان حمید نزول د هدایت لپاره دی. سره لپاره دی. او دلته کې الله جل شانو فرمایي چې ای حبیب صلی الله علیه وسلم په تا باندې څه نازلېږي هغه د کفر او په طغیان کې اضافه کوي. نو دا ولې؟ دا په وجه د کفر او د انکار، چونکې د مخکې نه انکار کوونکي نو چې نوی آیات نازلېږي نو بیا دې کفر کوي، بیا کفر کوي. کم آیات چې نازلېږي نو دې په هغه کفر کې نور هم څه کېږي؟ اضافه کېږي. نو د هغې جهاد او د هغې انکار ته څه وویلی شو؟ ولا یزیدن کثیرا منهم، په دې کې د ډېرو خلکو اضافه کېږي ما انزل الیک من ربک، په هغه څه باندې چې نازل کېږي ستا د رب د طرفه، په څه کې اضافه کېږي؟ طغیان و کفرا، په طغیان او په کفر کې. بیا مونږ دا ویلو چې په دې رکوع مبارکه کې دا ذکر دی چې د دې په خپل منځ کې د دې د دغې بد اعمالو په وجه باندې ازروی سزا الله تبارک وتعالی بغض او عداوت پیدا کړی دی. پوهېږئ؟ نو دلته کې د هغې ذکر دی چې والقینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه، مونږ اچولی د دې په مابین کې بغض او عداوت تر قیامته پورې. پوهېږئ؟ نو دلته کې د هغې ذکر وشو چې د دې په کې د بغض او عداوت او دشمنی چې ده نو دا تر قیامته پورې ده. په عداوت او بغض کې دا نسبت ده چې هر عدو چې دی دا مبغض وي، سوي خو هر مبغض عدو نه وي. یعنی چې دشمنی خو خامخا به هغه صحیح بغض کوونکی وي، لیکن کله کله په غیر د دشمنۍ هم دا سړی د یو بل سره څه ساتي؟ بغض ساتي. نو دلته کې هغه دواړه ذکر شو، عداوت هم ذکر شو او بغض هم څه شو؟ ذکر شو. بیا الله تبارک وتعالی د هغې تحریف کارۍ ذکر فرمایي چې کلما اوقدوا نارا للحرب، دې خو عادت دا دی چې د دین خلاف، د اسلام خلاف، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف هغه اور بلې د جنګ، لیکن اطفأها الله تبارک وتعالی هغه مړ کوي، د هغه سازشونه څه کوي؟ ناکامۍ. ویسعون فی الارض فسادا، او دی په ځمکه کې څه کوي؟ کوشش کوي د فساد په څه باندې؟ په نافرمانیانو باندې فساد کوي. نو والله لا يحب المفسدین، نو الله تبارک وتعالی نه خوښوي فساد کوونکي. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی به د دې فساد کولو څه ورکوي؟ سزا ورکوي. بیا الله جل شانه فرمایي ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. کچری دی اهل کتابو ایمان راوړی وی، ایمان څنګه راوړی وی؟ یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی وی، واتقوا او تقوا اختیار کړی وی د سره د کفر نه، لکفرنا عنهم سیئاتهم، نو موږ به د دې په برکت باندې د دې نه د ګناهونه ختم کړو، ولادخلناهم او موږ به دې داخل کړو جنات النعیم، د نعمتونو جنتونو باغونو ته. پوهېږئ په جواب؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، کچری دی قائم کړی وی تورات او انجیل، وما انزل الیهم من ربهم، او هغه څه چې دې ته نازل شوي دي د دې د رب د طرفه، لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، نو دی به خوړلو د لپاسه او د خپو د لاندې نه، یعنی د اسمان نعمتونه او د ځمکې نعمتونه به الله تبارک وتعالی په دې باندې څه کړو؟ وسیع کړو. مخکې هم مونږ وویل که نه چې دې ته هر څه وسیع و، لیکن چې کله الله تبارک وتعالی نافرمانیانې شروع کړې نو هغه الله تبارک وتعالی هغه وسعت په ضیقت کې څه کو؟ بدل کو. پوهېږئ؟ نو ځکه الله فرمایي که دې په تورات عمل کړی وی، په انجیل عمل کړی وی، په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی، په تورات عمل کولو معنی هم دغه ده چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی، نو تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ. پوهېږئ؟
نو مونږ به د دې ګناهونه معاف کړو. نو ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، کدی قائم کړی وی تورات او انجیل او هغه څه چې دې ته نازل شوي دي په کتابونو کې، او بعضې علما د دې نه قرآن مراد اخلي چې قرآن اوس نازل شو، نو اوس خو تمام کتابونه آسمانیه منسوخ دي، نو دې ته هم دغه حکم دی چې په قرآن باندې څه راوړئ؟ ایمان راوړئ. که داسې شی نو څه چل به شو؟ لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دې به له پاسه یعنې د اسمان او د ځمکې د نعمتونو نه څه شو؟ سیراب شو. دې آیات کریمه کې دې طرف ته هم اشاره ده، ما تاسو ویلو چې په دې کې دا بیان دی چې ان العمل بطاعت الله سبب لسعة الرزق، چې د الله تبارک وتعالی په احکام منل چې دي دا د سبب د وسعت رزق ګرځي. پوهېږئ؟ په نور آیاتونو کې هم دا ذکر شته چې ولو ان اهل الكتاب ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، که دې کلو والا ایمان راوړی وی، تقوا اختیار کړی نو موږ به پې برکات د اسمانونو او د ځمکې څه کړو؟ نازل کړو. 28مه سپاره کې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، چې څوک د الله نه یریږي نو الله تبارک وتعالی به دله مخرج یعنې د لارې وسیع کړي، ویرزقه من حیث لا یحتسب، او دله به رزق ورکړي د هغه طرفه چې د به ګمان هم نه وي. نو هغه مضمون په دې آیات کې هم ذکر دی چې ان العمل بطاعت الله سبب لسعة الرزق، چې د الله تبارک وتعالی اطاعت چې دی نو دا د وسعت رزق څه ګرځي؟ سبب ګرځي. منهم امة مقتصده، په دې کې یو امت مقتصد دی، یعنې په حق باندې ولاړ دی، او هغه خلک دي چې هغوی ایمان راوړی په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې، لکه حضرت عبدالله ابن سلام او د هغو ملګري. مخکې مونږ دا ویلو چې په دې رکوع کې د دې د تفرقې ذکر دی چې ټول یو برابر نه دي، اکثر خو په دې کې فاسق دي، لیکن په دې کې داسې خلک هم موجود دی چې هغه په حق باندې څه دي؟ ولاړ دي. خو حق او ولاړ باندې هغه ظاهره خبره ده چې حق یهودي دی او که عیسائی دی، خو چې د حق ودرېدو مطلب به دا چې ایمان به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوړي، نو دا حق دی. څه دی؟ دا حق دی. نو ځکه مونږ بار بار ذکر د چا کوو؟ د عبدالله ابن سلام صاحب کوو چې د په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. وکثیر منهم ساء ما یعملون، په دې کې ډېر خلک هغه دي چې ډېر بد دی هغه څه چې هغه کوي، یعنې په دې کې اکثریت هم دغه دی چې هغه دغه وعدې ماتوي، هغه حرام خوري، هغه رشوت خوري، هغه نور د حرمت کم کارونه چې دی هغه کوي، دا د دې اکثریت دی. لیکن د دې هرګز مطلب دا نه چې ټول یو برابر دي، نه منهم امة مقتصده، په دې کې یوه ډله ده چې هغه مقتصد ده، درمیانه رو ده، په حق باندې سره ولاړه ده. ٹھیک شو؟ جی.